ورون نابل ورغه پریس کانفرنس وکړ په پنډه کې د فیصله خلاف او پاغه کې یو آئینی مطالبه وکړه چې د خلاف د آرټیکل 6 لګي او دا مطالبه د دین یو ورځ مخکې په قومي اسمبلی کې مشوه چې یاره دا کار ټیک نه کړي او په قومي اسمبلی کې چې چا د دې لپاره आवाज پورته کړ هغه که حنیف عباسی دی نو لیگ والا هغه که علی محمد خان دی پی ټی آی والا او هغه که حامد رضا دی اسلامی نظریاتی کونسل والا مونږ د ټولو جذبې ته سلام پیش کوو مونږ په دې معامله کې دا نه کوو چې مونږ خپل سیاسي سکورینګ کوو قسم په ذات د خدای که په دې معامله کې کلم زمونږ په تصور کې سیاسي سکورینګ راغی په هغه ورځ دی الله مونږ ذلیل او رسوا کړي دا مسله د امت مسلمه ده دا مسله د حضور علیه السلام د ختم نبوت د غلامانو ده چې څوک پکې आवाज پورته کوي مونږ ورته سلام پیش کوو او چې څوک پکې مخې له راځي په ایمان د خپل سر دشمني ګڼو دې کې د سره سیاسي سکورینګ شته دی نه څوک هم په دې کې راځي او خپل خدمات پیش کوي مونږ ورته وایو دا د کریډټو خبرې نه دي چې کریډټ به زه عالم زمانه دی بل وانخلي مونږ وایو ټول کریډټ تاسو واخلئ خو د حضور علیه السلام په ختم نبوت په دې مسله باندې قدغن سره برداشت نه دی بالکل برداشت نه دی چې تا په خپل فیصله کې دا لیکلي دي چې قادیانیت ته د دې په هغه کنجرخانو کې دننه دي ورته عبادت خانې وایي او د دې په چار دیواره کې دننه دي ته اجازت شته که قرآن چاپ کوي العیاذ بالله د تحریف شده او که نه اوس څه قسم واهیات وي او که د حضور په ختم نبوت باندې ډاکه غورځوي نو زه درته وایم که زه نن په دې جومات کې په چار دیواره کې دننه چیف جسټس ته چې کوم دی څه کوم هغه پسې خبرې کومه نو زما خلاف خو ډایرکټ د 780 مقدمه جوړیږي هغه ورځ مونږه پریس کانفرنس کړی دی زمونږ خلاف د دهشتګردۍ مقدمه کړې ده او د هغې اف آی آر یې کړی دی زه وایم پرېږده دا اف آی آر ستا په نیکونو پلارانو ډېرې کړې وې د دې جومات باندې او په دې ځای باندې چې مونږ ناست سره هغه اف آی آر او هغه د هغې هغه نقل شته 1929 کې هم دلته د بغاوت مقدمې په حاجي صاحب تورنګزو مبارک باندې شوي دي دې سره مونږ عادت یو دا مه وایه چې زه به کې کریک ډاون وکړم پنجاب کې لګیا دي زمونږ د کارکنانو کورونو ته ورننوځي او د هغې د کورونو د چادر او چاردیوارۍ تقدس پامال کوي زنانۍ بوځي ماشومان د 10 کالو ماشومان بچي بوځي د 10 کالو زه وایم تکړه شه په ایمان درته وایم چې زمونږ چې کوم د غېږې ماشومان دي په ایمان درته وایم چې زمونږ د غېږې دا ماشومان هم د حضور د ختم نبوت نظر او قربان شه که ستا مطلب دا وي چې په دې باندې به لبیک ولا رستو شي د خپل موقف نه الحمدلله لبیک د امت مسلمه مقدمه لړاوي د لبیک د پر تاثیر आवाज نه پس ټول امت او ټول پاکستان په دې مسله کې الحمدلله موږ سره ولاړ دی نو دې خبرو باندې موږ نشي یارولی ټیک د گرفتاری 1500 پیرې وکړه نیکه مبارک به فرمایل ستا د زلفانو په هر خم کې 100,000 فردوسا ما ته ښکارېږي دا زما د سوز وینا چې د نن ستا د عشق په جرم وجني دا غوغا چې د نن سر کرا پورته په دیوال دا تماشا چې د نن ما ستا د عشق رسې ازل نه په گردن راوړې د دار د سر د پاسه دا زما سزا چې د نن او قیس خو زمان رستو ناستو د ازل په مکتب قصه مشهوره د مجنون او د لیلا چې د نن او کړه سودا په زړه او روح نن په بازار د مینې سبا به نه وي دا سودا کومه سودا چې د نن او دا محمد امین فریاد کړي د هجران له دردا که عندلیب سحري دی دا صدا چې د نن او که 200 پرچې نورې مکا خو د ختم نبوت په دې مسله کې چې کوم تا ډاکزني کړې ده چې د حضور غلامانو په دې وجود کې ساوي تر سو پورې دا فیصله به ته په هر صورت کې واپس اخلې او صرف فیصله م نه چې عوام سړی یو جرم وکړي نو دا نه وایي چې ریکوري وشوه بس د غلاګر کې دته چې کوم دی هارونه ور واچوي نه بیا هغه له سزا ورکوي نو زه هم دا وایم چې صرف دا نه ده چې دې چیف جسټس دومره لویه غداري کړې ده د اسلام سره او د پاکستان سره د باندې به د غدارۍ مقدمه هم چلوي دله به ضرور د دې سزا ورکوي ځکه چې د حضور علیه السلام د ختم نبوت سره غداري کړې ده چې عوام سړی معمولي غوندې یو شي پټ کي هغه له سزا شته او دومره لویه کرسۍ باندې ناست باباجي به فرمایل ته په 2 فټه کرسۍ باندې کېناستې د حضور حق دې هېر کو په دې وجه باندې تحریف موقف په دې معامله کې بالکل ښکاره دی مونږ دا نه یو چې صرف د ختم نبوت په نوم باندې چندې غونډو مونږ دا نه یو چې صرف په چوکونه ګرمو انشاءالله مونږ به د ختم نبوت دپاره عملا که خیر خپل ځانونه پیش کوو او انشاءالله تعالی چې څنګه هغې 2017 کې مونږ د حضور په ختم نبوت باندې الحمدلله پهرداري ورکړه او 8 شهیدان مو ورکړه او هغه د ختم نبوت ترمیم مو واپس که انشاءالله تعالی چې د حضور علیه السلام د ختم نبوت په دې مسله کې به الله کریم جل جلاله یو ځل بیا مونږ لازم تر کامیابي راکوي چې کله مونږ انشاءالله آواز وکړو د دې دپاره
حضور د ختم نبوت دپاره به انشاءالله موږ خپل ځانونه پیش کوو که خیر او دا هم درته ویمه په ایمان ویمه هغه تاجدار ګوړه حضرت پیر سید مهر علي شاه به فرمایل رحمت الله تعالی علیه وایي څوک چې د حضور د ختم نبوت دپاره ودرېږي نو د هغې په ولو باندې منګل د مدینې منورې د جانان مبارک پرته وي او وایي چې په دې ټایم کې څوک دا وغواړي چې زه د حضور علیه السلام بھرپور توجه حاصله کړم یعنی د هغې مبارکو د رحمت د هغې مبارکو د شفقت او د هغې مبارکو د کرم توجه دې زه حاصله کړم او په ما د یو نگاه ناز د مدینې منورې د جانان مبارک وشي هغه دې د حضور علیه السلام مبارک د ختم نبوت دپاره میدان کې ودرېږي او چې څوک دا غواړي چې زه د حضور علیه السلام مبارک ذاتي خدمت وکړم چې صحابه له خو الله شان ورکړی و چې زما د مدینې منورې د جانان مبارک خدمت کې به ولاړو شپې ورځې به ولاړو دا ولا الله عزت ورکړی و خو که 14.5 کاله پسم څوک زما د جانان ذاتي خدمت کول غواړي هغه د زما د مدینې منورې د جانان د ختم نبوت د دفاع دپاره میدان کې ودرېږي انشاءالله ودرېږو به دې میدان کې خو په نره باندې که خیرې دا یوازې د تحریک لبیک آواز نه دی دا د حضور مبارک د هر غلام آواز دی چې څوک د هرې پارټۍ سره وي خو انشاءالله په دې میدان کې به د ټولو ناول ودرېږي که خیر هغه مهنګایي او هغه هر یو شی هغه رستو دی هغې سره هم جون تېرېدی شي د ټولو ناول دا مسله ده د پاکستان بنیاد په دې باندې دی او که دا بنیاد معمولی اخوا دې خوا شو یاد وساتئ د پاکستان د جوړېدو تصور ختمیږي الله کریم جل جلاله دې دا قادیانیت سرنگون کی په دې مسله کې